بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب دا دریم ترن وو تر اوسه پورې خپل عقیده ونه لیکل چې راکړي او ان شاء الله تر اخره پورې لیکل هم نشي. په حیات النبی سلام چې موضوع دا به عبارات ته په عبارات باندې یو ځل مناظره شوې ده بیا غو استعمال اچو ته باغی مطمئن نه دوباره پکې هغه کې شکست تسلیم کبل ورس په بیا مقرر کوو به کو ان شاء الله. بیا دینه پس دی راغی ما ورته ویل چې دا انداز دا کوم انداز چې خبرې دا دی وجړه کې دي چې د عالم سړی نشي کېږي چې مناظره کې راکټینګ کوي. دریم نمبر داغې نه پس بیا دی راځي ما ته وای زنیم ستوي پلان کې اے غستا مشورې ما خو یاد عمل تنقله پوره ما چې د موضوع کې ګډه ونه شي هغه وای چې قران مجید کنزل کړي دي وای قران کنزل کړي دي کدا الفاظ چرته وي په قران کې دی وغه چې قران کنزل کړي دي دا ته څومره زنیم کدا معنی چې کنزل وي خو بیا ټیک ده. دویم نمبر دی برزخی دنیوي ما ورته ویلا بار بار مې واضح کړله چې برزخ دنیوي دی په دې اعتبار سره چې دنیا والا کم جسمو پاک سر رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک کی حیات ته ترو په تعلق سره دا ټول کتابونو زمونږ لیکلي وضاحت کړی دی او برزخی په دې معنی سره چې دنیا ژوند ختم شوی دنیا کې مر راغله دی د برزخ زمانه سٹارټ ته په دې معنی سره برزخی دی کم کتابونه چې ته پېښ کې هغه لیکلي دي چې په قبر کې په برزخی ژوند سره په قبر کې جسد عنصري نه موجود جګړه خو زموږ ست په دغه جسد کې راکړه ته دغه جسم له حیات نه مني جسدي مثالی له مني دا غینه تختیلګه خاموش کا. دریم نمبر بیا ورته ما ویلا چې ته بار بار په کتابونو دروغ وایې که سره یو کتاب وضاحت شروع کما هغه دلایل ټیم زما ختميږي دا ګوره خوشبو والا عقیده باندې دو ځل دروغ ویل تاسو یو اورئ. वही मैं साथियों से अर्ज कर रहा था कि इस ज़माने में अगर हम ये अक़ीदा भी रखें कि कोई अगर पके दे नबी अलैहिस्सलाम वही कि इन कान लिर्रहमानि वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पर औलाद हुए कद नबी دا دغه سره چې یو مشرک را پاسي اگر تلری کی او بیا و چې نبی رسول الله پر اولاد دې اول عبادت کوونکې یم د دې غریب اگر یو لري کو कोई मशरक या मगरिब में दरूद शरीफ पढ़े और अपने रोज़े अतर में समा पढ़े ये भी कोई अकल के खिलाफ नहीं बल्कि अदब के खिलाफ है. यह मदीना मुनव्वरा से फ़ोन किया मैं वहाँ लाहौर अपने कमरे में बैठा हुआ था मैं इनकी आवाज़ सुन रहा था वो मेरी आवाज़ सुन रहे थे अल तम खबर है तो मोबाइल के असबाब कई ब्या पदगी के मख अपने هغه عبارت وي دی چې د لری نه اوري الک ظالم اگر لپس دی هیر کو بیا وي د ادب نه خلاف دغه دی هیر کو بیا د موبایل او د فون هغه دی هیر کو په دې مخ کې زما بیا مخ کې خپل کتاب باندې څنګه دروغ وای اے وي دلته ویل چې دا معجزه ده یو دوی مې ویل چې الله سنانه چاته دا وګوره وای یا مسلمانوں کے مزار میں سلام کی آواز سب مردوں کو پہنچ جاتی ہے اوس دې کې ته وګوره په دې کې د عقیدې کم ذکر دی په دې کې د خرق عادت یا الله سنانه دا په ځان نه ټوټي وتړلې بیر دې نه پس دا فتاوا فریدیه ده د فتاوا فریدیه باندې هم دروغ ویلا دی وای एक किताब में लिखे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मखसूस मुमताज़ हयात अता फरमाई है जो शुहदा की हयात से मुमताज़ है और शुहदा की हयात औलिया की हयात से मुमताज़ है मगर ये हयात दुनियावी से अलाहिदा है तो ये कहना दुरुस्त है या इम्तियाज़ में है. जवाब ये कलाम दुरुस्त है जो कि उलमाए हयात दुनियावी के कायल है वो भी इन लवाजिमात से वो भी इन लवाजिमात से इनको मुत्तसिब नहीं मानते हैं. अगर सवाई गोर पर हर किताब दरोग है खुद यो किताब वजाहत को मटे तासु चुप शे तासु ګوره دریم نمبر د دینه خوي وای مفتیان نور کاړو سب دینوس اے دغه مخې ته مولانا عبد الله وړای چې ناس ته غیر کله گریوان نه چې کړه د لاس نه نسی مدرسې کې زما سره خبره وکړه وخت سیټ ته عبد الله وړای ته مناظر لوی دی ستانه په عمر کې زیات ته په علم کې زیات ته دغه نه تخت کې مال پلان کې سپینګری راواله دا ستا اصول دي. دریم په قبر په مدرسه باندې رچا ورتل بیا به سبا ستا په مدرسه باندې څوک درځي ته به سکے بیا د خزرایات په مدرسه به څوک ورشي بیا به راغی سکے دا اصول نه دي. بیا دغه نه پس دی وای ما ویلا چې ته سماع النبی منی سماع الموت منی دا دې چلو یو پنځپيره او چاورتل په کربلا بیان وکړه ناغله خو هغه نو ورتلله نو وخته سورہ اخلاص وایو وای دا سورۃ د هغه چا په نیکه باندې نازل شوی چې په کربلا کې شي دا هغه څه تعلق بیا ما ته وای الله سبحانه هغه ما کتاب ویل چې دروغه پسې ویل پتاو پرې دی موضوعاتو کو دروغه ویل په هر کتاب د او یو کتاب چې پر په خوده په خپل بینه بوز ا کتاب نه عبارت هم نه وای کنه بڑا شروع کړي خپل بینه بويږي. بیا ما ته وای شیخ سربخان صاحب درو چې عقاید قطعی دي او سماع الموتام د عقیدې نه ده او بل طرف ته عائشہ رضی الله تعالی عنها منکر ده ګوره شیخ صاحب په خپل وضاحت کړي سماع الموت د عقیدې د مسلې نه ده
سمون پاک کتاب سمون موتا کې بار بار وضاحت کړي چې دا د عقاید د مسلې نه ده، د یو فرعي مسله ده، د صحابو د وخت اختلافي را روانه ده، خو تر یو ځینې یو عبارت بل ځینې بل عبارت د چاره مرزي نه خلاف عبارت اگر اخلو دغه تکفیر کوه قسم دې کې دا د خوارجو طریقه مو کوم چې پنځپیرانو طریقه ده. عبد الله ابن عمر ځکه دې ته بدترین خلک ویلي د بخاری په حدیث کې. بیا دغه نه پس تعلم دقه سيزونه درځي بل لار درته درځي نو بس دغه باندې ټایم لکول لګیا اوسېګا. بهرحال ما پیش کړو چې د اجماعي مسله ده. ا دې نه پس زم قرآني دلیل ته دا زما سره قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 64 دی. قرآن مجید کې الله فرمایي ولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم ظلموا او کچر تدیو کله چې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې جاو کراغلی وي ته پیغمبره فاستغفر الله پس بخنه غوښتي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي وي د دیو د بار رسول نو بیا مونته به الله تعالی توبه کوون کې رحم توبه قبولون کې رحم کوون کې. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څوک راغی هغه ول استغفار وکړو بخنه د الله نه وکړه الله ته معافي کوي. د دې آیات حکم چې څنګه په دنیا کې د قصې بعد الوفات د روزي مبارک ته څوک راغی قبر ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمانه پر د الله نه استغفار وغواړه بغ دعا وغواړه د دې حکم وسم دی. دا قاسم نه نو تیرې مولا درلوم دیو بنباری ابي آیت په نمبر 52 دی وی د دې کیونکہ اس میں دستا پشان نه مچ بڑا بڑا وخت دغه کتاب کوله عبارت وای کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں د آیات نقل کې ول نو ظلم آپ کی ہم سرو یا بات کی امتی ہو اور ایک د نبی علیہ السلام په زمانه کې رست امتی قبر لرازي او اسوک چې دا نه مني دی وی د قران مجید د دې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دین انکار کوي وای کہ دونوں جملے جدا جدا آپ کی حیثیت پر ایسی طرح دلالت کرتی کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں دے رہے تھے. قاسم نہ نوتی ہوئے سوک چیدہ دنیا کی نہ بری دارا قرآن دا آیات نے انکار کیا قرآن منون کو رپارا دینا انکار گنجائش نشتہ رہے پنجبیران ذات طرح قرآن منون کے ہوئے قاسم نہ نوتی رحم اللہ ہوئی دا منکرین دا مفتی شفیع سے پر بولا معارف القرآن دے دا دے صفحہ نمبر 517 دا دے ویو لیکن اس کے الفاظ احکام ضابط نکلا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے لیے دعا آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے اس کے مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے کہ آپ کے دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتے تھے اس طرح آج روزہ اقدس پر حاضر اس حکم میں ہے. دا مفتی شفیع سے ابراہیم دا زما سره اعلان سنن دے ولو انهم اذ ظلموا بیر دے لاندوی فثبت ان حکم الآیات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم دی وی د دې حکم د وفات نه رستم د قبر تراتل پکار دی التدا کول پکار دی. دا زما سره المسند ابن ابي شيبه دا زما سره مستقل دلیل هم دی د آیات په تفسیر کې پیش کو. حدثنا ابو معاويه عن النمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام د عمر جو خازن په خوراک باندې قال اصحاب الناس قاتل خلق تقاد رسول د عمر فاروق زمانه في زمن عمر په زمانه د عمر کې فجاء رجل الله قبر النبي یو کس د نبی عليه السلام قبر ته راغی دا سوق ټول کتابونو تصریح کړي دم لاندل کې بلال ابن حارث المزني رضی الله عنه احد الصحابه صحابي نبی عليه السلام فقال يا رسول الله استسقي لامتك خپل امت د پاره د باران طلب وکا فإنه قد هلكوا هغوی هلاک شو. فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته په خوب کې راغی ورته ویل ائت عمر ته ورشه فقر السلام سلام په وکه ورته و چې باران بوشي وقل له عليك الكس عليك ورته و په دنای قائم اوسېګا. فاتا عمر فاخبر دا کس عمر دغه خبر وکړه هغه صحابه کرام راځو مکړه فبكى عمر رضی الله عنه صحابه منس کې وجړل ویل دې دغه سی وی یا رب ما قالوا الا ما جستول صحابي خبر ته ورغله اے چلو کتر صحابیت نے انکار کې تابعیش ہو چلو. عمر فاروق اوس وکړه روا د عمر فاروق خلیفہ راشد دی د صحابه کرامو اجماع په دې باندې راړه نبی علیہ السلام قبر لورتل د سفارش سوال کول آیا دا دلیل د حیات نه ملته سو کوی چې ته دعا وکړه ماشاءالله. دریم نمبر دا وفاء الوفات دیم د روایت نقل کړي او بیا دغه د لاندې استدلال کې هم د روایت نه پېښ کړي. مخکې مولوی صاحب دا زما د دقیق د لاندې زم مزید حواله پېښ کوم نه مسلم نه مخکې هغه بس دلایل راک د دقیق آیات د لاندې تقریبا ټول استدلال کړي دی دا دغه راکه صورت یې لوسم د دې د لاندې زبل روایت پېښ کوم ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته راغی وړو قبر مبارک ته راغی یو چاته تاسو کو هغه د رسول الله په قبر مبارک باندې سر کې خودلو او وی فرمایل ورته د ګوره
وقد صح عن ابي ايوب الانصاري انه قال لمن انكر چاچ انکار کو دراغه خپل مخ مبارک رسول الله صم په قبر کې او سی ویلې پښ بیرالو وانما جئت رسول الله صلی الله نبی علیہ السلام تراغه ولم ات اللبن او الحجر زچرتا لبن او الحجر زچرتا خخت او غټي د نه مراغه رسول الله صم ژوند لري پر خپل قبر کې د سفاره سوال وکړو دا مولوی صاحب ز دویم نمبر دلیل تزم تقریبا سلور دلیل زمو په دې کې دوه روایت را احادیث یو باقی قرآن مجید را سلورم دلیل دا قرآن مجید آیات ته ولا تقولوا او تاسو مو لمن هغه چاته یقتلوا چې قتل شي په سبیل الله په لار د الله کې اموات مړه بل احیاء بلکې هغه ژوند دي پنځ پیره به اوس د هی معنی سکه ستا ټول کتابونه کړي روح په جسم کې دنوي یا درو د جسم سره تعلق نه دی ټول لیکلي دي دغه ته حیات وي د حجر شجر ولا نه ما کم چې د انسان حیات ته پرې دوه بل احیاء قرآن ویغه ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لري هغه په خپل حیات پوهیږي تاسو به نه پوهی دویم نمبر په سلورم اسبار کې الله وی لا تحسبن الذين پنځم نمبر دی تاسو ګمان مکوئ په کسانو باندې قتلوا چې قتل شوی په سبیل الله په لار د الله تعالی سپي ګمان مکوئ اموات بڑا تاسو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تو خو کېدو استدلال وایي استدلال کومه دا بل اعتراض دا بل دویم دا تاسو ګمان هم کوي عقیده لرل خو لري خبره ده یسا چې هغه مړ نه دي بلکې ژوند دي بل احیاء عند ربهم يرزقون هغوی ژوند دي هغوی ته رزق ملاویږي د الله طرف نه اوس راځم ولې آیاتونو ته وګوره آیاتونو نه به استدلال کوم ان شاء الله په او استدلال کې به تفاسیر هم پیش کوم ان شاء الله زه ولې خط په ورا سره د قاضي شمس الدین د عقیده په دې کې ته ما ووی چې ما خپل عقیده زما د عقیده په دې ستا اعتراض دی بل دا عقیده سره فراز خان صاحب در په خپل کتاب کې لیکلي دا وایي دا عقیده صحیح ده ته په هغې اعتراض وکړه ما عقیده تا ته پیش کړې نه زما عقیده ستا په کور کې پرته ده برزخي سره ژوندی دی تعلق چې څوک صحیح ده په دې سره اورک صبر کې بې صفاقه وکنه دیسی بکاو لک سره ټیم باندې راکې ښا لک سره ټیم یو منټ راته یا ما ته خبره سبا کو زور ته د رسول الله جسمانی حیات قبر مبارک کی او مرود تعلق پر سره اند قبر درود سلام او لنه فرشتي رسي کم چې د کتابونو ذکر کړي په معنی د سخت په وکه ممکن بسم الله سلام سما کېده دا کتاب دی ما چې ټیم دا بني صاحب دا خبر جواب کا زما په کتاب کې دا ہمارا عقیدہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے حیاتی برزخیہ سے اگر نفسی حیات میں ہمارے ساتھ جھگڑا ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے ہم دیانتاً کہتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ذرا زندہ ہے برزخی سے لک سور کا پدی بنتا دا غیر وسو بیا دا وګوره دا قاضي شمس الدین وز تعالی تا چې کوم ټرن وکړو د دې جواب در کوم بیا خبر ختمو دا والا دا خو کې دا بن نور راسو کوم نه پتاو پر دې کل درکړل پتاو پر دې کل درکړل پتاو پر دې راکا پتاو پر دې درکړل راکا تاسو مړه جيبه ته ودی پتاو پر دې راکا درکړی دا راکا لږ صبر کا دا پتاو پر دې در لګي وغیرہ کوم څه سمدا دو پرې ده کم نه لکه ګوره هر خبره په غلطه ماړه وکړه یاره کم ده چاله دا ورکړ دغه تو ګوره هغه پر مخامخ د مخ حیات پتاو پرې دی ها صحیح ده دا والا دا کتاب فاتو وکړه نو صحیح ده کنه چې خبره پاتې ده جګړه خبر خوندا صحیح ده ما ته وکړه دی وای کنه زما خبر زما وکړه دې ما ته وای په هر ځای کې دا خبره کوي تاکیدونه لیکل عقیده ته ما لیکل د زما عقیده ستا په کور کې پرته ده او تاسو پته نشته بیا وای بل لزر بیا 10 منټ بعد بو کې بیا خبره ودرو نه لک صبر نه بیا کای اعتراضات جواب خبره کوي دې ما ته ویل کنه قاضي شمس الدین سے لیکلي دي تصادیق قاضي شمس الدین आवाज یو شان راځي आवाज یو شان تصویر کیمرمن ما ته ویلا عقیده صفاکو کنه بار اول قاضي شمس الدین سے د جماعت کو عالم دي هغه کتاب راخلی بار چې د لیکلي په دی باندې عقیده لیکلي ما ورته طالبین سے والله پېښ کوته باندې د سپټ ولې نه کېسته د دواني یو ملات بیا دا د قاضي شمس الدین سے کتاب ته هیت الانبیاء دی ور سره لیکلي په صفحه نمبر 102 باندې
और या से सलाम का जवाब देना या से सुनना या से कलाम करना, अगर किसी ने तुझे या से सुना दे या से नमाज पढ़ी दिखाई दे रहा, बस या आकर रूह ही कलाम करेगी, सुनेगी, नमाज पढ़ेगी, दिखाई खबर तजरा से कुल बात देवरी मुंजर तक है काजी शमसुद्दीन से बढ़िया के नंबर सो देव एक नंबर तज काजी शमसुद्दीन से मत बार-बार रात में हमारा की है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा किराम की उम्र में जिंदा हयात बरज़खी कब्र की जैसे मंसूरी हुई हयात बरज़खी बन से अब दुख मत करो, अगर नफ्सी हयात में हमारे साथ झगड़ा है तो खत्म हो जाना चाहिए। हम दियानतन कहते और इत्तेकाद रखते कि ये हज़रात जिंदा है हयात बरज़खी से। अगर कोई हम ये कहे कि तुम कबूर में इनके हयात दुनियावी का इकरार करो तो हम साफ और अशकाफ अल्फाज में कहते कि हम हयात दुनियावी के कायल है। लदीन पर शेख सरवर खान साहब पर मसले को मंजूर की तरह जवाब और तेरे तेरा हयात दुनियावी और उसकी मराज़ा और तेरे चेहरे दुनियावी सबक करवा दौर तो पर जवाब के लिए दूसरे को मंजूर के बिल्कुल तचे हयात दुनियावी तासुकम लिखे जो पता है जिस्म सरे चिकम पर कब्र मुबारक के बाकी से रास्ता दबन बिल्कुल सही है, इसमें इख्तिलाफ नहीं। शेख सफदर से तस्कीन सुदूर पब्लिक एडिशन पसंद हुआ लेकिन चला काजी शमसुद्दीन से जमान उसूली जगह खत्म वाला जगह उसूली तो अगर जमन सर उमर वाला चला हयात दुनियावी चिकम मतलब तासु अखले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हयात दुनियावी दा मतलब चिकम दुनियावी जिस्म दे कब्र मुबारक के प्रोत दे अकीदम हयात दुनियावी वाले रसूल हदीस रसूल समझते हैं कहते प्रदेश सर बने बेशका तो सुख हयात दुनियावी दा मतलब अखली जो दुनियावी जोन दे न खराब शवे अगर मुकल्लफ ते दुनियावी ज़ाहिरी जोन से कुफर करना मना तो आखिर तरफ तमसे हो के रहा वेन नंबर स्टा किदे द हयाती बरज़खीना अगर जो बदी जिस्म सर जोन दे न दे अगर पर अलाइन के जिसकी मिसाली सर जोन दे बरज़ख तो से के वो कब्र न गोरी तो द काजी शमसुद्दीन इबारत प्रेक दवा राशर कारी तोइब से जमाओ सब प्रिंस की इत्तिफाकी शेख उल खान से वो कोर की दस्तखत करे पाकी जब पाकी दस्तखत पे झगड़ा ए माना में शेख उल खान से तो लकड़ चढ़े आगे खबर है बिजली वासी है कर से झगड़ा शेख उल खान का जो कुरान की नारा वाले दस्तखत के शेख कुरान के ना माना मतलब कुरान के हो दा वाले समारी दा वाले माना मतलब कुरान शेख उल खान से बोल वकील كلنا خد مشروع خطبات يا كيمو الاسلام كانت تيسر ليك ليه خطبات يا كيمو الاسلام كانت تيسر ليك كانت تيسر لوسر يعني سنة وقت الاتفاق لا تاسو الاتفاق بس الشيخ ولا باقي نسخة زي ما نتكلم التاريخ كويس التاريخ أكيد خبر الإجراء أو كتاب تستاهل خلاف ده بس نسخة بيكوكا نسخة بيكوكا سواء حياة اتفاق ولا لازم اصل شيء يريدو دي ما نتاخد سايق تلك ولا العشاء متكلم اسلام سجاد حجابي ده بدل كتاب ولا كده ده بدل كتاب كده بس تنادي التساليب القاضي شمسوদ্দিন से पब्बल किताब करे नहीं रे बस रटस के मैं कर शो का सिगरेट सब शासी बीजी बरज़खी हयात ते स्ता मशरवी दुनियावी हयात ते ये दुनियावी चीज अगबल की भी तगीर बे राजू पर देरा सारे दिमाग बल्ला कि दिमाग असर कुम तो रूह पर अलाइल यिन मने के बदी जसब की कम जगह वाला मैं तो बाबा ना यो दे पूरी आवाज रखा अव्वल नंबर खबर है
بس ګوره د حیات برزخی دنیا ما یو لس پیرې وضاحت کوم و چې دوی ته سمجھ کې نه راځي دا جواب درکړو بیا قاضي شمس الدین خپل مولا کتاب راځي او هلته کتاب راځي د برزخی کې مجددین هغه بل څه لیکي دا بل څه لیکي هغه وایي په حیات برزخی قبر کې اختلاف و چې کوم کې جسم پروت دی جسم مبارک هغه جسم عنصري سره د حیات نه مني څو کې به دې سره وایي دا شیخ سرور خان صاحب سره په نام دي قبر کې جسم عنصري نه پروت په قبر کې جسم عنصري نه ته هم یو نه راځي دوه راځي دا شیخ سمات شیخ صاحب هغه ته خبره زما شو ما ته دویم نمبر دا پر اوس دی دا اوس دی خپل شعر کې به پور مسله راځي خپل شعر کې تر اول نمبر ګوره چې ته په دې د کیفیت اختلاف دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات جسمانی منل ضروري دي دا د کیفیت اختلاف دی چې کوم څه باس کې کیسو کې خو کې دوه کیسو کې په تعلق سره مني کیسو کې په تلفظ سره مني یعنی تعلق اتصالی بني یا تعلق دخولی بني البته زموږ د جمهور مسلک چې دی هغه تعلق اتصالی دی دخولی نه دی چې هغه په اعلی لید کې درو د جسم مبارک سره دغه تعلق دی البته کوم چې دویم طرف ولا دی هغه زموږ کابر دی موږ دغه احترام کوو دریم نمبر د اسلام مشر اعلی لید کې دنه ملي په قبر کې دنه ملي استاد مشران په خپل د تر دینه لا جسمانی حیات باندې په تعلق سره باندې په تعلق سره هر کې دی ما ته سوال وکړ ته چې اعلی لید کې یا دلتا دا کې بیا سرفراز خان صاحب در وکړه قرآن کریم سے احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انسری کے ساتھ بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روح آسمانوں پر موجود ہے قرآن اور حدیث اجماع ثابت ہے تو قرآن اکثر کا تو قرآن اور حدیث وشترين نمبر دار شيخ صاحب دا منصوصي د قرآن حدیث او سی حدیثونه اجماع ثابت دی په دې انکار کوي دی وایي چې بهر منی برلې کېږي طریق اکبر کې وایي چې څو برلې د کافر نه وي هغه په خپل کافر کې دا د قیامت کې به د منصوب چا د کافر په توګه کوي بل خبر ده دې چې تعلق ته اوله خبره ده دا ته چې دا خبره کې د شیخ سرور خان صاحب درس پرې شیخ سرور خان صاحب درس پرې د جمهور او د مسلک لري دویم شیخ سرور خان صاحب درس پرې خپل وضاحت کوي چې دا د کیفیت اختلاف دی فتو قانون الباز کتاب او تکفرون الباز نیمه خبره باندې دریم نمبر دا کتاب ورود ابن قیم دی د په صفحه نمبر 130 باندې ولا صفحه مستقل روایت نقل کړي ستا مشر فعل بصائر کې ولا صفحه یو مې وکړ لاول باندې دریم نمبر زستانه د پوسټ تا روح په جسدي مثالي کې منې کې په تخپل کې واسه زما جواب ترو مالا لین کی باندې کوم څه و زما جواب سجله مدته باندې ستاد مشر کتاب راکا زما جواب مثالي کې روماني کې ستاد مشر وای دا په سری مثالي زما مشر کې تر خپل وزارت کې خپل کې شهادت کا الله ولا جسدي مثالي ور کوم په زما ایمان دي کا اساس ساتي دا نو واست اجماع امت او قرآن خپل مسلک ته نقص نه به خپل مسلک باندې ته دا د منصوصات دی وایي چې دا قرآن سره وکړه اوري کړه دا مشر وایي دا شروع شروع دی په لګو خان نیمه ګوره کوم خبره سیریز خان بیا
ما دا وکیدا ما لک صبر کا وکیدا دی وای په دویم ټرن کې و چې وکیدا وای دا کېدونه لیکلا دغه شان چل کو خبره ماته کوم چې خلکو دې پته ولګي چې څنګه یې او لس منټه غواړي بیا جوابونه نه کوي کته جوابونه کوي تا ته مو وی سرفراز خان صاحب در چې کنه مسله سمال معتاد ضرورت دین نه غني بلې غني ستا خو مشران دي کنه یو خو بل ته کافر وای کنه زما مدا خو ته بیا ومنه زما سره ستا هر مشر خپل عقیده ده پوه شوې عجیبه خبره بیا وای کنه وای دا چې کوم لهجه ده وای دا د هجړه کې شي ته چې په دې اولین ټرن کې تا راتاو شي چې تیل مې نه وېستو نو ته زمانه تیل باسي زبر نه چې خبره د اوس خې بیا جوړوم زبر نه بیا ته بیا دا نه مې چې تا درغلی او خلیلا زکه دې سبانه ټیم خو زبر بیا دا جواب نه کوم چې ته جړاګانو په شان دي نخري کې نو زبر تعالی جواب نه کوم کله جړا تو به تا کړه دې خپل جړا تو بولتا کړه دا وای د مشر لیکل چې په قران کې کنځلې دي شیخ سی وای قرآن بعضی وقت دا ما ته وی چې بعضی عربی جبه فصیح ده بعضی ټکي په عربی کې وای بد نه ښکاري پښتو کې کنه وتلین بعض ځل کې زنین ته وسوي وسته ویم په ایمان دې پتا په بدل لګي معنا په عربی کې بد نه لګي بلا دا وی تعلق ولا قول هم په کتابونو کې ده تعلق ولا قول نه دا وی داخل خوشبو دا رحمت کائنات دا ستا په مشر رحمت کائنات راکا ستا دا مشر وی دا ما ته پیغمبرانو تصدیق کړی دی دی وی پیغمبرانو تصدیق کړه کتاب دی دې کې لیکلي دي چې بعینه دنیوي زندگی کی طرح روح کا موجود ہونا سب بعینه نو پر روح کې په دنیا کې ژوند نو تعلق ته کوم ځای راغی بل دی وی چې بهر شو نو دا بریلی شو تعلق قول بدینه کې بل کا تعلق دا قول دې څنګه رات کې استاد مجموع کتب کې راغی دغه ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم روح افضل له او علی مبذول له که روح د جسم د بهرمن اعلی پر مبذول ته بلل شي تعلق قول دی بنیاد ده دې لبنه راځي بیا وای کنه و چې خوشبو لا کېده کی چې په موبایل باندې نو په ژوندو د قیاس کوي که څوک چې په امریکا کې خبرې کوم په موبایل باندې بشیر شي نو امریکای والا ژوند ده ولې خبر ده په موبایل ټلیفون کې ظالمه غونډه کې په قبر کې چې د اسباب ختم شوي دي نو زه ته یم چې هغه د پیغمبر سلام بارګه پیغمبر سلام وفات شوی دی یو په بل قیاس کې نو هغه د ژوندو هغه د موبایل کې اسباب دي او مړو کې اسباب نه وي پوه شوې بیا وایي پتاو پرې ده باندې دروغ د الله بنده پتاو پرې دی والا وایي روح موت موعود کے بعد حیات دنیوي سے زنده ہے بیا بتا درو وی نیلوی سی وایي زه ته نیلوی سی چې کوم وایي هغه وري وکړه لکه صبر کا زه ته جواب نیلوی سی وایي نیلوی سی چې کوم وایي کنه هغه کې دالي کې اگر الله سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے سنانا چاہے الله واوري خر کې عادت جدا خبر ده نور استاد مشر چې ماته دوی استاد مشر وي د ګټو دا ورېدونه معتزله انکار کړ جواب خو درا نه غه تو ځان دې سینګار کړه الله باندې چې دا خبر نه بیا وای مخکې وای عبد الله ولایج وته ولاړو لیکل د المرو کاړوي سره شوی وو پوښتنه کېدل چې المرو کاړوي راغله ده عبد الله ولایج وته ولاړو هغه کم کس چې لیکلو زمونږ شیر د خپل شکار پسله هغه به درسله مونږ چې ده مونږ د سپکې پسې چې ده ټمبم نه پریدو په دې خبره ځان پوهه بیا وای دا خبره کوي کنه چې یو پنځ پیرو وی هغه وی چې را دا پلانې صورت اخلاص په هغه چانه شي دغه نو زیرینو دا پاجن دغه وسه په کربلا کې شهید شو زمون هم په کلی کې بدعتیو په قبر بیان کولو ويسالونك عن الاهله استاذ نه استاذ د اهل بارک ته پوښ کیږي اې دا الله په تو استاذ د قران ترجمه دي واجه یا وی شیخ زه وای چې دا مسله د ضرورت دین نه ده سرفراز خان صاحب دروي نو شیخ صاحب هغه د مسله د ضرورت دین نه ده او دا بل چې ده دغه وی تحقیق المتین ولا وی دا د ضرورت دین نه ده او شیخ سرفراز خان صاحب دروي اهل سنت والجماعت خپل خبره نه کوي د ټول جماعت خبره کوي وی هغه چې کوم خبره د عقیده وي د ضرورت دین نه غني په تحقیق متین و ضرورت دین د اصل جماعت د خارج کې او کبګیدن د مې صبر خان صاحب دروي چې منګه کوم خبره تا خپل خبره نه کوي عقاید اصل جماعت چې کوم ته ضرورت دین نه وي داغي منکر او تعویل چې دوه په کوم کې کافر غني او دارالعلوم دیوبند ولې شیطان حاف کی تعویل کړي اوس وای نرشه پتو ولا کو په خپل مشر کې دروغ ویلې په شیطان باندې اے شیطان هاته د ګران د خپل مشر ته ګران دي سرفراز خان صاحب در په قیامت کې بکا ناراضي الله نه ویریږي بیا وی په قران کې وی چې ولو انهم ظلموا د تجش لپاره پېښ کې وی صحابي راغی چې مال استشفاء او کته وی چې ولو انهم ظلموا د لپاره چې ژوند پیغمبر تراتلی نو قران وی پلا وربک لا یؤمنون حتا يحكموك فيما شجر بينهم لاړ شه پیغمبر قبر لا او مفتی سیبو د آیت النبی د سینه ختمو جیل نمبر 16 راګه ستا مشر وی زه د مناظرو قایل نیمه د پیغمبر قبر لزو مشوره د نبی اسلام غراګه عطا الله شاه دغه چې کوم دی د پیغمبر قبر نه دی
वही शाह साहब ने फरमाया कि माँ मुनाजरों का कायल नो, लेकिन दो बंदी ज़िम्मेवार तैयार करो। हुज़ूर सल्लम की कब्र मुबारक के पास जाते हैं, हुज़ूर सल्लम से पूछते हैं कि हज़रत अपनी राय का इजहार कर। अगर हुज़ूर ने जवाबन फरमाया कि मेरे है, अबू बकर उमर मेरे है, तो फिर ईमान लाना पड़ेगा। कपेश यागान तो वही जुबद पैगंबर पर कबर पैसा लगाओ, पैगंबर तो वही आयत अल्लाह ने भी अबू बकर उमर दचा दी कमाती हुई अबू बकर उमर जमा दिन तासो ईमान रहे। अगर पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर तुम्हारा मसलक में इख्तियार करो कि पैगंबर गले शून उस्ताद मसलक रात पैगंबर पर कबर मशरूक बंद पैसा लगाओ। तब अजी तपूस के नबी अलैहि सलाम जस्ट पकम द आयत जुन दी कि जवाब इराक उस्ताद मसला मन कराई नको बिया बसमा बसला मने राजा प यो आयत मने बल मने दल्ला बंद दरोग मोया दे वही मुफ्ती शफी सिर्फ लेकिन उससे लेकिन लागे हो तो लागे जमा इख्तिलाफ निश्ते बल्ला च मुफ्ती शफी सिर्फ तो मुसलमान मने हो तो काफिर हुए दे वही इस्तिशफाल रागे मुझे इस्तिशफाल राशि कहना उस दाग वर खत दी जवाब रखा वो इस्तिशफाल चिराशी नो आगे जुआनते गनो जके मुड़ रसूक राजी दा अमीन उकाड़वी वही पैदगार खुतबात के वक्त दा दे वही ममात दी जो मुखालफत है कि अगर आप सल्लम जिंदा है तो सहाबा ने पैगंबर कब्र लवली न दे वो ये सवाल करके पूछते क्या हजरत क्या करें। ये कहते हैं नहीं अवाम को ऐसी बात से मुगालता देती है। मैं कहता हूँ सहाबा क्यों पूछती भाई, जाके सहाबा का कुरान पर ईमान था या नहीं, उन्होंने कुरान में पढ़ा वाला किल्ला तशुरून। अब अगर सहाबा का ईमान कुरान पर था, उन्होंने पता था कि अब नबी पाक ऐसी आयत कामिल के साथ है, इनके बात हमें सुनाई देगी। अगर फिर सुनाई दी तो अल्लाह ताला को खबर आगा तो और आगा जमंग तो और क्योंकि पानी शोर में इसके बात आ गई दागा आयत पर नाकिशी पैगंबर सर हदीस ने खबरी कवल दागा जवाब नहीं करे और रहमान मौलाना मौसर 35 मिनट खबरी करी और ते खबर ते चले हो दावे पर दे वही चीज तचा पर कुरान ईमान या गो पैगंबर सर मशवरा नशिके दे जवाब दा गाड़ी नचरत ले दे दे पर खबर नशि पहुंच दे जगह चिदा हयात की परख राशि नु दास्ता मशरी के लिए दे जवाब का दे वही वो इस्तिशफाल रागले वो सहाबी इस्तिशफा करो उस्ताद अमशर वही मूसा अदावली का तौहीद और शिरक हकीकत और दी किताब सिफतुन उस्ताद मशरन करी दे मुसलमानों में किसी का भी अकीदा नहीं, ये अइम्मा दीन के ये भी मशरू नहीं और नबी सल्लम के जय और मत उसी वसीला पकड़ना किसी एक स्वास बसी भी साबित नहीं, गैर मशरू किस्म एक किस्म का ये भी है। चिता लाट से कबर दफशी बल्ला का फातिहा का सही तरीका दी की लिखी सभा नंबर 55 के फातिहा का सही तरीका दी कोई वही नबी सल्लम की कबर के पास जाकर अल्लाह के नबी सल्लम के पास है अल्लाह के पास सिफारिश करके मसैब दूर करने के को कहना है, मसैब दूर करने को कहना खालिस शिरक और कुफर है। माशाअल्लाह पदेबान 43 उलमा देवबंदी और दादा मीमीन मख की गोरे सफा नंबर 55 पोशे दाव गोरा दमा तो केदा बाकी दा मशर दे वही मा दक मा तो के दे वही دا خبر دوکړې استشفاء خبر دوکړه ما مخکې ما تر ذات راکا زه ته اوس بیا ما چې ولا تقول تجد آیاتونه وې ما راکا قاسم سدین هغه د څه مونږه یو چې ته د آیاتونه وې وکړه زه به داوم ما قران کې الله وی کل نفس ذائقه الموت دلیل نمبر 1 ندین د مرګ نه منکر دی کافر دی پدې باندې کل من علیها پان پدې باندې د مرګ نه منکر دی کنه مرګ تر کې را سره وکا دریم نمبر در انک میت و ان میتون د مرګ نه منکر کافر اپ ایمت په عمر خادم نه منکر کافر ته د الزامي خبر ده چې ته ما ته آیات نبی باندې آیات के और बे द हयात न मुनकिर वो कासिम न नुथी के दिया न साबित की नो कासिम होती तो मुसलमान गणे तरा का मा सदा किताब है तो सदा की थी हर वो से तखेम चार मसो को मंसूर को ताकत मुतजिली वाला दे हत मुसलमान गणे बेजबा मख आप इमित तो उमुल खायदून आप इमित पदे खबर न के और तनके हुआ का चिदा हयात जगह बकम दे के दा बस खत्म शी का तदलाल व सब दलाल तो बजवन में जो पमर गम जद मर्ग नबात हयात मनम पायत मोया ज हयात कामिलन मनम तामन मनम दा न मनम चकोर तराजी बची की उस्ताद दा आयत में दा शाह मंसूर की लिखी थी कि उस्ताद द कब्र न हो सबक वी दान मनम उस्ताद द कब्र न खुशबू अकीदा की वही पावाल बची दान मनमा दामो आया खुशबू दया बल्ला तेरो पालाइन के साबा खान सबदरी को रोज आलालीन बारू ने दाव पर हयात की तनकीस से तनकीस को पर दे मख की तारुदात पर समा बांध रखा समा और नबी बांध माल तारा का सामचर लिख रही थी दा अमीनु काडवी वे वही नमाज से काकुल हक है वही अमीनु काडवी खाले उस सरा गए जो कुरान की पर जरा सगुन जुगुन की चिमड़ी नावरी हजरत तोले चिमड़ी आवरी आगो इदिसी हुआ जब कुरान की मां पर सगुन से दरोख तड़ली थी दा इबारत पदी किताब बदरी सोर की दे ओस दे वही पर कुरान दारुन दे पर कुरान की पे इन्नका वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर
امینو کاړو چې څوک په قران کې جندي ناوري په قران دروغ تړي دارالعلوم دیوبند والا وي په قران کې چې ناوري نو دی وي د دیوبندیان په قران دروغ تړلو یو سړی دیوبندي ته کافر وي هغه شکلونه باندې ماته و چې ته معتزلي مړه ستاده پتوي سید دا چې دیوبندي ته کافر وي ستاده پتوي سید دا چې ته چې دی بیا شیطان ته کافر وي او بل دی وي د مجموع کتب کې ځان ننګاره کو دی وي عمر رضی الله تعالی عنہ کده دی قائل شیخ به ونوز بالله کافر بل نه توخو په دې جواب وکا ما کې مال الله کا ستاده مشر لیکي دی وکیلا دغه منکر سما موتا کا قول حدیث سے یہ کہ خلاف ہے جو درکتے ہیں حدیث سے یہ خلاف دارنگے مال نور اوائلنا کا وز دے ہوئی دا حدیث سے یہ ثابت تے او دا حدیث سے یہ منکر کافر ہے او دا ہوئی دے رون دیوبن والا چمنی ناوری فإنک لا تسمع تا وما انت بمسلم من في القبور گورا کا تنقیل نہ رازے نو بس 20 کرکٹ تو ہے او زویا ما تدا دا نو زب امرو خال بن رو دی کہ مسئلہ حل کے او تنقی یو کتاب تو ہے زب جواب در کوم یو کتاب دے مت جواب رکھے څنګه حواله راکو یا تاسو څنګه باندې راکو دې داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. شکریه.